کومو کسانو چې ویلیټ سیم راغستی دی هغه دا تپوس کوي چې دا به موږ د خپل اکاونټ سره لینک کوو څنګه. یو خو اکاونټ جوړېده دي، یو د اکاونټ سره لینک کېده دي. نو د اکاونټ سره چې دی دا تاسو نه لینک کړی نو دا بیا ستاسو سره لکه عام سیمې څنګه چې تاسو سره مخکینی سیم و دغه شانتې به دا ستاسو سره وي چې ستاسو په اکاونټ کې لینک شي نو تاسو ته هلته کې بیا میسج یا ور سره چې دي دا ستاسو په دغه دغه باندې راځي، په دغه سیم کارت باندې راځي. ځینې کسان دي هغه وایي اکاونټ به څنګه جوړو. نو اکاونټ چې دی دا خو به د هغو له طرفه دغه کېږي چې هغو کله وینا وکړي نو هلو د هغې نه وروسته به تاسو ځان له چې دی اکاونټ به جوړوئ. کوم چې ډیجیټل ویلیټ اکاونټ دی نو هغه به د هغو له طرفه چې کله څه معلومات راغله نو موږ به بیا تاسو ته هغه طریقه ښیو چې په هغه طریقه باندې ځان له اکاونټ چې دی دا جوړ کړئ. نو هرن ساعت هغو د دې په باره کې څه نه دي ویلي، خالي دغه ویلي دي چې موږ ویلیټ سیم چې دی دا ورکوو. نو ویلیټ سیم چې کومو کسانو نه یې راغستی اول نمبر خو د هغه دغه کار وکړي چې لاندې شي او ځان نه د سیم راوالي. خو اول د خپل اهلیت به دې کوم چیک کړي چې تاسو د دې سیم دپاره اهل یې که نه یې. که تاسو ته یې لیکلي تاسو په 8171 باندې خپل اهلیت چیک کو او هلته کې تاسو ته لیکلي چې تاسو د دې سیم دپاره اهل یې او لاړ شئ ځان له سیم راوالی. که دغه یې درته لیکلي نو لاړ شئ او خپل سیم چې دی دا ځانه راواخلئ. خو ځینې کسان وایي موږ سیم راغستی دی او ته بار بار وایي چې دا به موږ د خپل اکاونټ سره څنګه لینک کوو یا د خپل اکاونټ سره به دا څنګه یو ځای کوو. ځکه ما په څو ویډیوګانو کې ولیدې او طریقه مې هم ښودلې ده، خو ویډیو تاسو پر ونه ګورئ نو په اخره کې موږ دا خبره وکړو نو ځینې خبرې چې دغه تاسو وانه اورئ اولنۍ خبرې واورئ او وروستنۍ چې دی دا وانه اورئ. نو دا داسې چل دی چې کله تاسو سیم راخلئ سیمو نو دا به ستاسو د اکاونټ سره لازم لینک کېږي چې دا لینک شي نو کله چې روپۍ راځي نو تاسو ته به میسج راځي چې ستاسو روپۍ چې دی دا راغلي دي یا ستاسو په اکاونټ کې جمع شي نو تاسو ته پته ولګي چې ستاسو په اکاونټ کې چې دی دا روپۍ جمع شوې. بل لا چې دا به هم هغو ته پته ولګي چې دا سیم راواغسته او دا د اکاونټ سره چې دی یو ځای شو. که تاسو دغه شانتې سیم راواغستو هلته کې چې کم کسان ناست دي او هغه تاسو له سیمان درکوي او تاسو ډایرکټ راووتلئ نو دا دې شو لکه عام سیم. نور خو دا هغه دی چې هغه د هغو سره چې کوم ډیوایس دی په هغې باندې نور سیمان نه راوځي، هغه هم دغه کسان نه وځي چې د کومو کسانو د بینظیر روپۍ نو د هغو سیمان چې دي به دې باندې راوځي. خو دا بیا د اکاونټ سره یو ځای کېدو مې چې ستاسو په پروفایل کې ور واچولی شي چې دا اوس د ده سیم شو. که ستاسو زوړ سیم هغه سیم به ختم شي او دا سیم به شي په دې باندې به ټول معلومات چې دی هغه به تاسو له راځي. نو تاسو به دا سیم چې دی دا خو به یو محفوظ ساتئ. اول نمبر کار دا دی چې دا به داسې ساتئ چې دا ستاسو نه ورک نه شي. ځینې کسان وایي زموږ نه ورک شي نو چې ورک شو نو بیا به تاسو ته لږه مشکل لږ په مشکله به تاسو ته ملاوي. کوشش دا کوئ چې دا په موبایل کې کېږدئ او دا ستاسو نه ورک نه شي. ځکه دا داسې ده ستاسو بټوه ستاسو روپۍ چې دی هغه به تاسو ته په دې سیم باندې چې دی په دې باندې میلاویږي، په بل څه تاسو ته نشي میلاوېدلی. نو دا به محفوظ ساتئ. لینک کېده څنګه کېږي چې کله تاسو له هلته کې هغو سیم درکړي، سیم له درکړي نو دویم کاونټر چې دی هلته کې به تاسو ځئ، دویم به ځئ هلته کې نو هغه به ستاسو د اکاونټ سره چې دی دا به یو ځای کوي. یو کس خو تاسو له سیم درکړو دویم کاونټر ته چې لاړ شئ نو هغه به هلته کې ستاسو د اکاونټ سره چې دی دا به لینک کړي. لکه د بینظیر د دفتر چې کوم کسان دي نو هغه به هلته کې لینک کړي، چې لینک کړي نو هغه به ستاسو په پروفایل کې ور واچوي نو بیا به تاسو ته د دې په تر باندې چې میسجونه راځي نو دا به تاسو چیک کوئ. څنګه د دې چیک کېدل هم ښه آسان دي. په 8171 باندې چې دی دا تاسو هم چیک کولی شئ. کوم ویب سایټ چې دی که طریقه نه درځي نو په یوټیوب چینل کې زموږ ویډیو شته هلته کې موږ لینک هم ورکړی. مظلوم یار سپیک چې دی دا یو سرچ کوو زموږ د یوټیوب چینل باندې ته راشئ نو هلته کې په هغې طریقه باندې چې دی دا تاسو هم چیک کولی شئ. چې کله تاسو دا چیک کړئ نو له پاسه هلته کې تاسو ته لیکلی چې ستاسو سیم چې دی هغه جاري شوی دی. چې جاري شوی دی ته لیکلی جو بس تاسو دغه چې دی هغه لینک شوی دی لکه ډایرکټ ستاسو د اکاونټ سره یوځای شوی. خو غلطي به دا نه کوئ چې تاسو بهر راواخلئ یا بل کس وایي چې په روپو بلل دا کار وکړم نو دغه کارونه چې دي دا غلط دی او په دې طریقه باندې چې دی دا لینک کېدی شي او په دغه طریقه باندې تاسو سیم چې دی دا راغستی شئ.